دا راته ووایه هسې ده چې ما باندې بل څه دفعه ونه لګي ډیپټي کمشنر صاحب به زما نه خفه کېږي نه. اکثر که موږ ګورو داسې پروګرامونو کې سیاسي خلک تاسو مدعو کوئ که نه چې یاره مطلب دا دی چې ادارې دپاره به څه دغه نن تاسو چونکې خبره ډېره بدل کړه او چیف ګیسټ و نو هغه ډیپټي کمشنر و دا خیال مو څنګه راغی چې په کار تاسو سیاسي سړی بیا راوستی دی که نه؟ څنګه تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو جي. او ای بچیا رب دې د تور باد په امان کا رب دې بادشاہ رب دې بادشاہ د ټول جهان کا رب دې بادشاہ رب دې بادشاہ د ټول جهان کا بچیا رب دې د تور باد په امان کا رب دې بادشاہ رب دې بادشاہ د ټول جهان کا او رب دې بادشاہ رب دې بادشاہ د ټول جهان کا زما دنیا دنیا پتا ودانا او زما دنیا دنیا پتا ودانا الله دې مکړه او مکړه پریشانا او الله دې مکړه او مکړه پریشانا بند بیړې بیړې دې شاروانا او بند بیړې بیړې د شاروانا رب دې کامیاب د زندگی په هر میدان کا رب دې بادشاہ رب دې بادشاہ د ټول جهان هو رب دې بادشاہ رب دې بادشاہ د ټول جهان کا بچیا رب دې د تور باد په امان کا رب دې بادشاہ رب دې بادشاہ د ټول جهان کا رب دې بادشاہ رب دې بادشاہ د ټول جهان کا تا ته چې ګورم او ګورم خوشالېږه او تا ته چې ګورم او ګورم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چونکې په اکیډمي سکول کې د پیرنټس ډے په حوالې سره یو ډېر ښکلی پروقار تقریب شو پر ډېر ښکلی پروګرام شو د ډي سي صاحب او د اے سي صاحب او نور د ریسکیو چې کوم زمونږ هلکارو د هغو ټولو شکریا ادا کوو. یو ډېر ښکلی پروګرام او وړو پکې ډېر زیات ښکلی پرفارمنس شو کو او موږ د ټولو راغلو میلمنو د پیرنټس وغیره د هغو شکریا ادا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام موږ ارینج کړو د پیرنټس دی او دا موږ د بچو د حوصله افزایي لپاره او د پیرنټس لپاره چې هغوی چې خپل ماشومانو ریزلټ چې کوم دی خپل ماشومان کوم ټیلنټ چې دی هغه دلته کې خپل برای راست وګوري او بس موږ د کوم ینګ جنریشن دی هغې ته موږ دا دغه ورکوو چې مارتونګ ایجوکیشن اکیډمي یو ښه اداره ده. دې ته خپل پیرنټس موږ دا ریکویسټ کوو چې هغوی خپل ماشومان دلې راولي. دلته د ایډمیټ کې موږ سره او ډېر ښه سټاف موږ سره دلته موجود دی. پی ایچ ډي ټیچران موږ سره دي، بي ایس والي دي، ایم ایس والي دي او ښه زبردست تعلیم چې دلته پرووایډ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو قربت شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ځل بیا زه د مارتونګ په خاوره ناست یم او یقینا دا زموږ دپاره ساول ځل نه دی. مارتونګ ایجوکیشن اکیډمي سره موږ د ډېر وخت نه وابسته یو. تقریبا د هغه 2013-14 نه زه د سکول سره زما تعلق دی او زه ځم راځم که هغه د لیکایي کار وي او که هغه د اوس د همدم ټي وي څومره خدمات وي هغه موږ دوی ماله راکوي. اوس چونکې تاسو ته پته یي تېرو موږ یو پروګرام کړی و. اجاز صاحب موږ سره موجود دی چونکې دا د ادارې نوی ایم ډي دی او اجاز صاحب مننه شکریا چې تاسو وخت راکړو موږ پروګرام کې انوایټ کړو. زه یم په دلو دلو مو مبارکي در کومه دومره ښکلی پروګرام تاسو ارینج کړی و. بیا خاص کر چې په هغې کې کوم چیف ګیسټ و نو څه به وایې نن په پروګرام حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خو ستاسو ډېره مهرباني، تاسو مبارکباد راکړه. د سره سره تاسو انتهایي شکریا ادا کوم چې تاسو همدم ټي وي والا دلته راغلی او زمونږ کوریج وکړو او دې پروګرام کې شرکت وکړو او دې سره زه د اویس کوم چې د علم ټي وي والا دی هغه دی هغه هم شکریا ادا کوم چې هغه هم راغله او موږ له کوریج راکړو. زمونږ دا پروګرام یې نور هم ښایسته کړو. مهرباني. اجاز صاحب دا راته ووایه هسې ده چې ما باندې بل څه دفعه ونه لګي ډیپټي کمشنر صاحب به زما نه خفه کېږي نه. اکثر که موږ ګورو داسې پروګرامونو کې سیاسي خلک تاسو مدعو کوئ که نه چې یاره مطلب دا دی چې ادارې دپاره به څه دغه نن تاسو چونکې خبره ډېره بدل کړه او چیف ګیسټ و نو هغه ډیپټي کمشنر و دا خیال مو څنګه راغی چې په کار تاسو سیاسي سړی بیا راوستی دی که نه؟
څنګه تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو جي کله چې ما دا اداره جاین کوله په اول ورځ نو ما خپل کوم زموږ پرنسپل دی اجمل صاحب او مفتي صدام صاحب او مفتي عابد صاحب ما دوی کېنولو نو دوی ته ما وویل چې په زړه کې زموږ په دې مارتون کې چې پروګرام شي دي هغه کې به زیاتره پولیټیکل خلک راته نو د هغې شاته به ریزن دا و چې یاره فنډ ریزنګ به یې کول یو قسم چې یاره موږ بس اعلان وکړي څنګه دغه وکړي نو دوی ته ما وی دغه چې موږ به دا کنسپټ ختمو موږ به هغه خلک دې ماشومانو له غواړو چې دا ماشومان امپاور کړي دا ماشومان انکریج کړي دا ماشومان مطلب هغه ویني او دا هغو لپاره رول ماډل جوړ شي موږ به داسې خلک راغواړو چې هغه د ایجوکیشن سیکټر سره وابسته وي هغو مطلب قربانیانې ورکړي نو هغې کړۍ کې موږ اول د ډي سي صاحب انتخاب وکړو او زه ستاسو د کیمرې او ستاسو د ټي وي په توسط سره د مفتي صدام صاحب انتهایي شکریا ادا کوم چې د هغو خپل پرسنل ایفرټس په دې کې او ډي سي صاحب موږ انوایټ کو حالانکه تاسو به نه لیدلي چې ډي سي صاحب یا داسې دغه کس په پرایویټ سکولز کې هغه ځي پروګرامز کوي نو زموږ د دې شاته لاجیک هم دا کنسپټ هم دا چې موږ د فنډ ریزنګ دا کنسپټ ختم کو او موږ داسې خلک خپل چیف ګیسټ کو چې هغه د ماشومانو لپاره یو رول ماډل او ماشومان دغه نه پرش شي ټیک د دې نه مخکې چې موږ کوم پروګرام کړی تاسو چونکې انټرویو په هغې کې راکړې وه دوه درې څلور میاشتې به کېږي لګبګ هغې کې چې زه وګورم والدینو ته یا تعداد ته د خلکو راتګ ته یا دې پروګرام کې وګورم الحمدلله ډېر لوی فرق راغلی دی لکه زه ما تر ډېر حده پورې تاسو پروموشن شوی دی ماشاءالله الله دې نور هم درکړي څه به وایې زما په خیال چې محنت تاسو کړی دی تاسو یقین وکړئ جي شفیع صاحب چې موږ دا دوه درې میاشتې موږ د سکول نه د ماښام نه مخکې چېرته نه یو تللي زه خو به کله ناکله لاړم خو زموږ سپیشلي زموږ د سټاف ممبر چې دي زه د دوم شکریا ادا کوم زموږ د کوم فیکلټي چې د پرنسپل ایډمنسټریټرز دوی ډېر زیات هارډ ورک کړی دی دې دوه درې میاشتو کې او موږ په 5-10% اچیومنټ موږ کړی دی چې موږ د هغې نه موږ لږ امپروو کړی ده نو د پیرنټس هم انتهایي شکریا ادا کوم چې پیرنټس موږ له په دې پروګرام کې په دې وجه راغله او د دې ریزن هم دا دی چې مخکې به خلکو پولیټیکل فګر راوستو به یو پارټۍ سره دغه افیلیشن نو یو پارټۍ والا خلک به راغی نور به نه راتلو نو موږ نن چونکې زموږ ډي سي میلمه نو ډي سي د میلمستوب په وجه د خلکو ته هم پته وه چې یار دا خو نیوټرل دغه دی او دا ټول ډسټرکټ ریپرزنټیټیو دی نو پیرنټس هم راغلو او زه نن انتهایي ښه فیل کوم چې د پیرنټس موږ سره هغه افیلیشن جوړ شو هغه موږ سره کنټیکټ کوي او تاسو دا اوس نه جي د لاست 1 منث نه زموږ د پیرنټس او د ټیچرز او د سټوډنټس کوم ګروپ چې دی کوم کنټیکټس چې دي هغه کافي امپروو شوي دي اخري کې به اجازه سیوا میسج به صحیح پیغام به صحیح چونکې تاسو اداره اوس دا چې کوم بلډینګ دی دا نوی دی مخکې هم ستاسو ماشاءالله یو دغه روان دی مخکې ستاسو اراده به صحیح او اخري پیغام میسج به صحیح زموږ خو جي دا اراده ده انشاءالله چې موږ به د خپل خلکو لپاره ایجوکیشن ورکو او زما دا یو دلی تمنا ده جي چې زموږ دا ماشومان دا فیوچر شایننګ سټار چې کوم دا و اعتبار ته او دوی په ښه پوسټونو وي او دوی بیا موږ سره په ژوند الله راکړی او دوی موږ بار ویل دی او موږ ته دوی په ډکه خوله سر وویلې نو دا به زموږ لپاره یو سیټسفیکشن وي نن زموږ ماشومانو پوزیشن یې اخیستی دي دومره سیټسفیکشن دی ماته او زموږ دا پیغام دی چې انشاءالله موږ به ایجوکیشن امپروو کوو انشاءالله شانګله کې به مارتون د پورن او د چګسر د خلکو سره کمپیټ کوي تاسو ګورئ سکه جي په انټری ټیسټ کې د پورن 10-12 ماشومان وتی دي میډیکل کې د چګسر وتی دي د مارتون 2 یا 3 ماشومان وتی دي موږ په ایجوکیشن کې ډیر روستو هغه وجه دا چې موږ ډیر غریبانه لوور میډل کلاس والا خلک یو موږ سره دومره پیسې نه چې موږ خپل ماشومان بار ته بوسو سبق له بار ته باسو او پیرنټس دا پیغام ورکوم چې زما خپل یو ماشوم په اس پی اس کې اوس هم په اس پی اس کې دی اب اوس 9 تشي نو زما دا کمټمنټ ته چې ان شاء الله د نیکسټ سیشن نه به زما هغه ماشوم کوم چې په اس پی اس کې زه په هغه باندې په لکه روپۍ ورکوم اب زه دې سکول ته راولم چونکې د هغې وجه دا زه خپل سیټسفاید یم ما سره فیکلټي چې دا هغه د ماسټر لیول نه ما سره پکې ایون ما سره ما په فیکلټي کې ډاکټر دی جی پی ایچ ډي کړی ده ما سره هغه دی نو زه خپل ماشوم دلته راولم د اس پی اس نه نو دې مطلب دا دی چې موږ ان شاء الله دا اداره چې کومه دا امپروو کوو او موږ د اف سی لیول پورې خپل دا اداره به ایکسټنډ کوو ان شاء الله ثانک یو ډېر مهرباني قدرمنو کتونکو تاسو د اجازه صاحب خبرې واورېدې یقینا زه خو په خپله ټیکوم نه جوړ ما بیا چې د دوی اډر او حکم نو زه خو به خامخا راتلم او زه به دا دعوې سره ووایم چې مارتون ایجوکیشن اکیډمي د هغې د ترقۍ سفر چې دی هغه ماشاءالله ډېر په تیزۍ روان دی او زموږ به دغه دعا می چې الله پاک دې دغه سفر دا ښه په تیزۍ روان کړي دا علاقه او دا مارتون چې څومره خاوره ده بلکې ټوله شانګله الله دې د دې سکول په وجه باندې هغه منوره کړي او یقینا دوی ووایي چې یاره زموږ خلک غریب دی بیکوړه علاقه ده انشاءالله دا زموږ تمه ده د اجازه صاحب نه دا زموږ چې دی په دوی پوخ یقین دی چې دا حالات په دوی بشن ځوانان دا حالات په دوی بدلوي انشاءالله موږ به ورسره اوږه په اوږه ولاړ یو هغه چې هر ټیم انشاءالله خپل کور بشه په الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان